السلام علیکم ورونو. دا هغه دوی دی چې دا د افغانستان هغه ماشومان، هغه زنانه، هغه ځوانان چې د دوی په انتظار دي. مو اسلام آباد ته راغلی و. ډاکټر ابراهیم مندخیل سره مو چیک اپ وکړو. تقریبا دې میاشته مونږ سره د 100 پرې مریضان د افغانستان نه بیا ریپورټ شوي. په دې کې واده سي پیملې هم دی چې هغه 9 مریضان صرف د یو کور نه دي. مونږ ټول هغو ملګرو ته چې موږ کوم اواز اوري، هر یو سړی په خپل سرعت په خپل شکل باندې میان دی. په هر سړی غواړي چې مو شکل مو سره نورو ته ښه ولیدلی شي. موږ غواړو چې دا د ښه سرعت لیدنې دپاره او د ښه شکل لیدنې دپاره موږ کومه سلسله روانه کړې، دا یې تاسو په تعاون سره موږ جاري ساتلی شو. موږ غواړو چې دا رقم مریض که پاکستان کې وي او که په افغانستان کې یو که بل چېرته وي، خو چې موږ ورته اکسس کېږي، موږ ورته رسایي کېږي، موږ لاس ورسېږي، پکار یې چې هغه موږ علاج وکړو، هغه موږ دلته راولو. هغه څه څومره هم موږ نه تعاون کېږي هغه به موږ چلو سره کوم. کوم خلک چې موږ اواز اوري هغو ته هم موږ سپیشلی ریکویسټ کوم چې په دې علاج سلسلې کې موږ سره تعاون ولرو، د زکات په صورت کې، د خیرات په صورت کې، د صدقې په صورت کې. تاسو دا صدقه، تاسو دا زکات دغو خلکو په صورتونو په شکلونو باندې ښه رنګ راوړلی شي، ښه لیدل راوړلی شي. سر داسې مریضان هم دي چې هغه نه فیس خرچه برداشت کولی شي، نه د علاج خرچه برداشت کولی، نه د ټرانسپورټ خرچه برداشت کولی. نو غواړو چې دا رقم مریضانو ته موږ تاسو په ګاڼې باندې شریکه باندې لاس ورکړو او دوی سره مرسته وکړو. تاسو ډېره مننه.